د کورمې ضلع پړچنار سیمه کې آرمي پبلک سکول کې د کال 2023 ساینسي ماډل ایگزیبیشن شوی چې مقصد یې طالب علمانو کې تخلیقي صلاحیت پیدا کول وو او مستقبل لپاره یو هنر ورکول وو. د ماډل ایگزیبیشن کې د سکول ماشومانو نه علاوه د علاقې خلکو ګڼ شمېر کې ګډون کړی وو او دا ایگزیبیشن یې هم ستایلی. هغوی ویلي چې دې سره د ماشومانو حوصله بلند کیږي. نو دغه پروګرامونو سره د بچو حوصله بلند کیږي او بچو کې وای پیدا کیږي، انرژي پیدا کیږي، یو شوق پیدا کیږي. نو نورت د مو صورت د کورمې نور بچی بیا په کور دی هغوی د خپل سکولو کې څنګه دی سکول کې نه دي هغوی کې دا د ساينس پروجیکټ کوم څه کیږي هغوی کې دا پروګرامونه وکړل شي چې د بچو شوق سبق سره او دغه شی سره چې کوم پروجیکټ چې تیار شوی دي دغه سره هغوی شوق نور زیات شي او خپل ایجوکیشن سره د هغوی شوق زیاتیږي. او مو حیران شولو چې دوه وړو بچیو چې د کومه خوري کړي دي هغه بالکل سوچ نه بهر دي، ډیر خپل پروجیکټ تیار کړی دي. د آرمي پبلک سکول طالب علمانو بیلابیل خپل ماډلز په حواله د علاقې خلکو او سکیورټي فورسز ته یو ښه انداز کې تفصیل ورکړي کوم چې خلکو او افسرانو ډیر ستایلی او ویلي دي چې موږ غواړو چې د کورمې ضلع طالب علمان تعلیم میدان کې یو ښه کردار ادا کړي. د ماډل ایگزیبیشن کې د اول کلاس طالب علم عائشہ خپل ماډل یو داسې انداز کې بیان کړي چې خلک او افسران بار بار لیدو باندې مجبور کړي. आज मैंने एक मॉडल बनाया है, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी. पहले हमने गंदा पानी लेना है, हमने वो बड़े पत्थरों में डालना है, वो थोड़ा थोड़ा सा साफ हो जाएगा. फिर हमने आगे छोटे पत्थरों में डालना है, वो और भी साफ हो जाएगा. फिर आगे रेत में डालना है वो पानी और भी साफ हो जाएगा. फिर आगे कॉटन में डालना है, फिर सारा साफ हो जाएगा. और फिर किसी चीज में उसको सारे पानी को डालें, फिर वो हमारे पीने के लायक हो जाएगा. کچری د کورمې ضلع طالب علمانو ته د جدید دور تقاضو مطابق دغه شان د هلو ځلو سہولیات ورکړې شو نو د ملک په ترقۍ کې یو مهم کردار ادا کولی شي.